نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا والدهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون صدق الله العظيم. سورة یوسف 12 پارا 19 نمبر آیت دی. یوسف علیہ السلام واقعہ شروع خپل رونو یوسف علیہ السلام پکوی کی واچو پدی خیال چل یوسف علیہ السلام نہ بمنگا خلاص شو. یوسف علیہ السلام چکلت بیکوی کی واچو نخبل رور یہودا با یوسف علیہ السلام لا کویل راتلو او ډوډۍ خوراک به ورته کوي تروړو. یوسف علیہ السلام 3 ورځې پکوي کې تیر کړې. د الله رب العالمین انتظامات دي. د شام نه یو قافله مصر ته روانه ده. لار کې د دې قافلې نه لار خطا شوا غلط شوا او په یو غلط لار باندې روان شو. لار باندې روان دي قافلې والا چې کوم مخکې کسان دي د عبود انتظامات او د قافلې د پاره د دمه زیل ټول د پاره چې کوم کسان مقرر دي هغه کس ته وارد ویل شي. قافلې والا یو سړی چې کوم مخکې روان دي د اوبو انتظامات د پاره یو کوی په نظر راغی کوی طرف ته لاړو. کوی ته چې څنګه بوقا کته کړه پزید دی چې د کوی نا اوبرا اوخی جئی. یوسف علیہ السلام په بوقا کې کېناستو او چې بوقې روخی جولا هغه کې د اوبو په ځای باندې یو خيستا ماشوم ناشتي. د ډېر خوشاله نه دی سړی دا کم چې اوبرا خېجولې आवाज کی یا بشرا هذا غلام ای خوش خبری دا وبو پزیرا تخستا الگ په وبو کې ملو. عجیب کار کوي کې وب ملاوي یم ته وبو پزیا باندې خستا ماشوم ملو وو کال ماشوم دی. نو یاد ډېر خوشاله نه आवाज وکړو چې زیری خوش خبری او یاد دی قافلی چې کوم مشرو دا غنم بشراو هغه ته आवाज وکسېما ماشوم ملو وینه می وبروړي وو پځه پکې راته خسته ماشوم پروت. او بچ کوم سړی راخې جولی دا غنم مالک ابن دوبر اول نه دو دا ماشوم چې را اوخې جو دا خبره پټولا ځکه قافله کې ډېر کسان دي نو سینه سبا چې قیمت او کې بیا ما ته ملاويږي لګيو تقسیمېږي نو بس به ځان له په یواز خرج کوم نو پیسې به زما ډېر وشي. د سامان پتا ور باندې دا یوسف علی السلام دی پټ کو چې چاته پته اون لګي نو بس چې کوم ملګری خاص دی له پیسې ورکو
په ټولو به تقسیم نشو نو زه ډېرې به ملو شي نور خو الله جل شانه ته حقیقت معلوم دی چې دا خو عام ماشوم نه دی دا خو پیغمبر دی یوسف علیه السلام دی دا ماشوم ځان سره درې مورز د چرور راغی وی کتل پکوي کې ماشوم نشته زر کور ته لاړ چې سیابه هغه ماشوم پکوي نه چاويست زر زر یو بابل قامنډ په لارې او کتل قافله په نظر راغله قافلې وته زمون سړی را تختیدل ماشوم دی ورکوټه ماشوم دی د وکالو دی تاسو په نه راغشت دی وته چې مون خو راغشت وی کیو د بینه مونږ براخه جوړی پاغه کې ماشوم را خطرې دا تاسو پیدا ور ډېر تختې دواله ماشوم دی او تختې را تختې ډېر خیال ورکوي چې د نو نه تختې او زبس چې مونږ په تنګیو هغه د غلانه د ځان بچکول په تور دوی ته چې را باندې خرڅ کړي او دې د ځان د خلاصولو د پاره هغه باندې خرڅ کړي یوسف علیہ السلام نه ځان خلاصي په لګون ته پیسو باندې خرڅ کړ په تفسیر قرطبی لیکي چې کله دراهم زیات وي ناغا د عربو تاجرانو عادت دو چې دا به په وزن باندې خرڅول د دراهم دا سپین زر دا به په وزن باندې خرڅول او چې کله بلګو د سلويختو نه بیا به پشمیر باندې چې مثال 10 درهمه 10 درهمه 10 درهمه تر سلويختو نو بلګو انت د شمیر په درهمونو باندې خرڅ د شمیر یې د سلويختو درهمونه په کم قیمت باندې یوسف علی السلام خرڅ نو یو قول پکې دار چې په 10 درهمه ویم قول پکیدار چې په 20 درهمه او دریم قول دار چې په 30 درهمه باندې خرج کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمت الله علیه لیکي چې په 30 درهمه خرج کو هغه درهمونه دی په خپل منځ کې تقسیم کړل رونو 2 درهمونه ورسېدل دوی پیسې دی لګي خو چې سړی نه خلاص په 30 درهمه باندې دی یوسف علی السلام په قافله باندې خرج فلال باندې مزل وشو اخر دا چې قافله ورسېدله مصر ته مصر کې بازار لګېدل د غلامان خرڅېږي دي پکې خپل غلام پیش غلام دا چې غلام چې داغه پشان غلام د چانو دغه خو یوسف علیه السلام پیغمبر او ډېر شکل صورت سره مزیدار خېستو قیمت لګو اخر دا چې تفسیر قرطبی د وینا مطابق یوسف علیہ السلام په دومره قیمت خرج کو څومره قیمت څومره اندازه چې د وزن دومره سونا دومره مشک او دومره دریغه مجامع یعنی دا درې ډیری د قیمت قافله والا واقعست قیمت دومره ویلو چې چا سره هغه د مصر چې کوم وزیر خزانه او دا غزوینو قطفیر یا ادفیر نمیو داغه وقت زوینو هغه بازار ته راغلو چې ځان له یو غلام والو چې وې کتل دا ماشوم نو دا قیمت خو بل چا سره نو د سره دا وزیر صاحب دا ماشوم د واقعست زوی واقعست کور تراغه پدی وقت کې د مصر چې کوم بادشاہ دی دا غنوم دی ریان ابن اسید دا د عمالقه نه دا کافر دی رسول دی یوسف علیہ السلام خلاص باندې به ایمان نه وړي کورته چاغي وزیر خزانه سے خزه ته وای چې سیب دا ماشوم میرا وسو ګردا غلام نه دی بلې خزه ته او وی چې دله بخښتا انتظامات برابرې دا به موږ پس جوالی باندې دا به زمونږ زویش پدې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې درې کسان په دنیا کې ډېر عقلمند تیر شوي
یو عقلمند دا عزیز مصر دی چې د یوسف علیه السلام سره د غلامۍ رویه ونه کړه او دا به زموږ د زویوالي په نوم ونیسو. یعنې داسې قدر به یې کوو څنګه چې د خلک د بچي قدر کوي. هوښیار سم انتخاب یې کړی. دویم د شعیب علیه السلام لور چې موسی علیه السلام یې ولیده نو پلار ته یې وویل چې دا سړی به موږ ځان له په نوکرۍ باندې ونیسو، دا ډېر هوښیار او ښه سړی دی. نو دا انتخاب هغې ډېر ښه کړی. بیا موسی علیه السلام شعیب علیه السلام ورته لور په نکاح ورکړه. او دریم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل ځان نه بعد په صحابه کرامو کې بادشاہ د مسلمانانو عمر فاروق سے مقرر شو. دا انتخاب د ډېر د هوښیارتیا و. په صحابو کې د عمر فاروق رضی الله عنه پشان بل صحابی نو. ټول صحابو کې اول نمبر ابوبکر صدیق صاحب دی او دویم نمبر عمر فاروق صاحب دی. انتخاب هم د دو. عبدالله بن مسعود صاحب وایي چې دا ډېر د هوښیارتیا کارونه دې دریو کسانو کړي. ښځې ته وویل چې د ده انتظامات برابر کړه. د ښځې نوم راعیل بنت رعابیل دی یا زلیخا بنت تملیخا، او یا دا چې د دې خپل نوم رعابیل دی راعیل دی او د دې لقب زلیخا و. نو زلیخې ته وی چې دې ماشوم خیال ساته. بیا الله جل شانه فرمایي موږ په دې طریقې سره یوسف علیه السلام له په مصر کې ځای ورکړ. د تکلیفونو نه ووته، لاړ د وزیر خزانه په کور کې ځای ورته مزیدار ملو شو. الله جل شانه فرمایي د ته موږ ډېره پوهه ورکړو. کله چې دې قوت ته ورسېده، ځوانۍ ته ورسېده، چې د دې عمر 20 کاله یا 13 یا 33 کاله چې دې وخت ورسېدو، دته موږ ډېره زیاته پوهه ورکړه د دینی احکاماتو او د ملک بادشاهۍ د پیدې د څیزونو د دې پوهه دته موږ ورکړه. نو دا د عزیز مصر په کور کې یوسف علیه السلام وخت تېري. د هغې نه بعد بیا د زلیخې واقعه اب انشاءالله را روانو آیاتونو کې راشي. د الله جل شانه عجیب نظام د کوینا ماشوم ریستل او د وزیر خزانه په کور کې خټکانه ورکول دا د بادشاہ کار. د کنعان شام نه راتلل او په مصر کې د وزیر صاحب په کور کې د زوی په تور اوسېدل، دا د الله جل شانه ډېر عجیب نظام دی. دا ګور اتفاقیات نه دي، الله داسې لیکلي چې داسې داسې به کېږي. حق شان وشو. الله جل شانه فرمایي وجاءت سيارة او راغل قافلة فارسلوا واردهم پس دی اولے گخبل ابروڑن کے سڑے فادلا دلو دخکت اکڑا خبل بوقا قالن اوی دی سڑی یا بشرا اے خوش خبری دا یا اے سردار دا قافلے بشرا هذا غلام دا خالق دی لک پکی ربوتی شروع کر واسروه بالدعاء او دی پټکړو دی یوسف علیہ السلام لرا بطور سامان والله علیم بما يعملون او الله پاک خبر دی پاکارنو چې دوی کوي وشروه بثمن او دی واقستو دا یوسف علیہ السلام بثمن فثمن باندې بخس کم باندې دراهما چې دراهمو معدودت دشمیر. شروه په عربی کې دوه معنی راځي، په معنی د اخیستلو راځي او په معنی د خرڅولو راځي. نو په دې کې مفسرین دوی ټول معنی ټیک قافلی والا واغشت په لګونت پیسو د یوسف علیہ السلام ورونو خرڅ کو په لګونت پیسو. خرڅول مانم ټیک او د اخیستل قافلی والا وکړل په لګونت پیسو او خرڅول ورونو وکړل په لګو پیسو، دواړه معنی ټیک.
وکانو فیه من الزاهدین او اودوی پدی یوسف علیہ السلام کی بے رغبتی کون کی شوق نو چې دا مونږ ډیرو پیسو ځان تخلاص قافله والا مقصد دانو چې مثال دا سر ډیرو پیسو دي او بس مفت کی ملاوي د ځکه واغسته شوق نو وقال الذي اشتراه او بأغا کس چاغ واقستو دا یوسف علیہ السلام من مصر دا مصر نال امراتی خپل خجتا فلار باندې سوشا ټوله قصا پدې ده کې نه د ذکر او رسید المصر او په مصر کې عزیز مصر وزیر خزانه سے واقست ناغ خپل بیبي توبه اکرمی متواهو تو مزیدار کا د ټکانا عسى ان ينفعنا قريب د چې دې مونږ ته پیدا کی او نتخذه ولدا یا مونږ نسودي پس ویوال باندې بچینو پس دا به مزویش وكذلك دارنگ مكنا ليوسف في الارض من ټکانا ورکازه ورک یوسف علیہ السلام تپس مکه کې ولنعلمه من تاويل الاحاديث پدې دې کې موږ ته تعلیم ورک د خو خبرو د تعبیر د خوبونو د تفسیری معرف القرآن مفتی شفیع صاحب لیکي د دین وړاندې عبارت په کلام کې مقدر دي هغه دا چې یوسف علیہ السلام تا منگا د دې تعبیر د خوبونو نه علاوه د پیدې خبرې نورو خودل دام وته خودل چې تا ته وزیر خزانه عہده ملاويږي ته به د مصر بادشاہ جوړيږي او دا غینه بعد به تا ته بیا نبوت ملاويږي نو موږ ته تعبیرون د خوبونو خودل والله غالب على امره او الله پاک غالب دی په خپل کار باندې ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن اكثر خلق نپیږي ولما بلغ اشده هر کله چې ورسېدو یوسف علیہ السلام خپل ځوانه ته آتیناه حکما وعلما من دتو ورکا حکما اغا فیصله د انصاف علما او علم من دت د عدل انصاف او بوه ورکا چې دی به عدل څنګه کې انصاف څنګه کې دا طریقه سره د علم وكذلك نجزي المحسنين او همدارنګي من بدل ورکو نیکی کوونکو ته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين